بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستانو مشرانو مشرانو اندورو نما خوين دورونو جمعه زبرګ ورځ ده او د پشکال میاشت او داسې یخه ورځ ده. د اوړي په موسم کې الله جل جلاله جمع بدل کړی وی. الله هغه ذات دی چې په اوړي کې خلقو ته جمع ښایي. دا هغه اوړي دی الله پکې جمع خلقو ته. الله داسې ذات دی چې په جمع کې هم خلقو ته اوړي ښایي. الله هغه ذات دی. د الله جل جلاله د کتاب د قرآن شریف هغه قرآن مجید کم چې د نن نسوار لسو کاله مخکې نازل شوی. د هغې آیات مې ولوستو. الله جل جلاله فرمای: یا ایها الذین
اے خلقو آمنو تاسو ایمان راوړئ. ایمان ویل کیږي ستا یو ایمان ویل کیږي د عربی په ژبه کې ایمان ستا وایي. د عربی په ژبه کې ایمان ویل کیږي د زړه نه تصدیق کولو ته. او محدثین فرمایي چې ایمان دا د دریو څیزونو نه جوړ دی. یو دا چې د زړه نه به تصدیق کوي، دویم دا چې په ژبه به د ایمان د لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار کوي، او دریم هغه دا چې عمل بالارکان بږي. کم اندامونه ته الله جل جلاله درکړي دي په دې باندې به اعمال کوي، دې ته ویل کېږي ایمان. دویم نمبر ایمان دا بیا په دوه قسمه دی، یو ایمان کامل دی، یو ایمان ناقص دی. او چې کوم صفات په نبی علیه الصلاۃ والسلام او د هغه په صحابو کې او په هغه صفاتو باندې ما او تا روان یو، نه زمونږ ایمان مونږ په د هغه سره تلو، نه زمونږ ایمان کورنګ هغه رنګ یو، نه پته ولګی چې زما او ستا ایمان دا کامل دی، او کو زما او ستا ایمان حق رنګ ونه خطو نو پوهه چې زما او ستا ایمان دا ناقص دی. الله جل جلاله فرمای واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، اے خلق تاسو ایمان راوړې، هل کړه چې ویل شي دوی ته تاسو ایمان راوړې لکه څنګه چې د صحابو ایمان راوړې دي. نو صحابو ایمان چې دین دا معیار د حق دی. تبه د صحابو د ایمان سره خپل ایمان تله چې آیا زما د ایمان حق ایمان دی چې کم د صحابو ایمان وو، کم د تابعین او د تبع تابعین ایمان وو. که چېرې زما او ستا ایمان حق رنګ و نه خطو پوهه شه په خپل ایمان ویریږه، زما ایمان چې دی نو دا ناقص دی. او دا خبره یاد وساتئ چې جنت ته په څوک تلل غواړي هغه به ګوره اولنی سب کې چوزي، اولنی چې څوک ځي په اول ځل چې ځي، دا نه چې اول به جهنم ته ځي او بیا به جنت ته راځي. نو اول چې څوک جنت ته تلل غواړي نه هغې لپاره ګوره ایمان کامل شرط دی. که چا ایمان چې ناقص وي نو هغه په خپل ایمان ویریږي او توبه دې وباسي الله ته. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کامل بیان کړی دی. ما او تب ایمان کامل څنګه پیژنو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کامل مسلمان دا هغه دی چې د لاس ته ضرر نه، د جبې د ضرر نه، بل مسلمان چې دی بل مسلمان رور دا محفوظ وي، دا کامل مسلمان دی. آیا موږ په خپل رونو کې موږ اوس پر خپل رونو کې سر ورخته کو، آیا زما د شر نه زما بل رور مسلمان محفوظ دی؟ نه نه نه، زما د شر نه بل رور مسلمان دا محفوظ نه دی. زما د لاس نه بل رور مسلمان محفوظ دی؟ نه، زما د بل رور چې دی نو زما د لاس د ضرر نه محفوظ نه دی. نه پته ولګي چې زما او ستا ایمان دا ناقص دی. او د کامل ایمان دپاره نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کامل ایمان دا هغه دی چې د لاس د ضرر نه او د جبې د ضرر نه بل مسلمان چې دی نو دا محفوظ وي. دارنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ثلاث من كن فيه وجد فيه حلاوه الايمان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وشچا کې درې خصلتونه موجود وي، الله تعالی جل جلاله باغت د ایمان هغه خوږواله د ایمان هغه میټاس چې نو دا به نصیب کوي. هغه درې خصلتونه سدي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ومن کان چې څوک د الله جل جلاله او د هغه د رسول سره د تمام خلکو نه زیات محبت کوي، یو دا صفت دی چې نور چا سره د محبت نه کوي، محبت کوي په دنیا کې صرف د یو الله سره کوي. یو صفت دا دی. دویم صفت دا دی چې ډېر چا سره محبت ساتي، د چا سره تعلق ساتي، دا د الله د رضا لپاره ساتي. او د محبت وی څنګه محبت کما استاره پارا څنګه پکار دی؟ ډېر بار تاسو اوس وره محبت داسې د دوه ورونو پکار دی
داسې یو واقعي کتابونه لیکي چې دوه رونه دي دوانه د خپل ابي پیدا دي کله چې دوی پلار وفات شي نه دا رونه دوانه ولګي یو واده کړي شادي شوده دي یو غیر شادي شوده دي دوانه خپل رونه دي لا مشرور ولګي دي کشر توي شرورا د څه کار دی چې د ازمکه مو د پلار نه پاتې شو پرس کا کنال ازمکه پاتې شو نو د څه کار وو چې لس مرلې ستارس یو لس مرلې زمارس پمن باندې دوانو نیمه کړه چې نیمه کړه کال پس چې کله دوانو له غنم وشو نو د یو ورور دا کوشش وکړو چې یاره زما د یو ورور دا چې دینو دا خو واده کړی دی بچی دی بال بچدار دی نو زبر دی خپل پټی دا غنم یو سمو دا هغه په غنمو کې بیا ور واچو لس منه غنم شوي دي پنځه منه واغسلو دا په غنمو کې ور واچو هغه بل ورور دا سوچ کړی چې یاره زه خو نوکر پیشه یم او ښه کاروبار مې شته دی او بچی مې ملاتړ شته دی بس زه به داسې کار وکړم چې دی بل ورور له به یوسم هغه له هم لس منه شوي هم پنځه منه راواغسلو دی بل ورور له یې راوړم سار چې دوانو حساب کړی دی نو د یو پاغې کې ملس پورې پرتی دی د بل پاغې کې ملس پورې پرتی دی ای حیران شي چې یاره مو خو ته بیګا پنځه بورې لرکړي دا څنګه پوره شول په سبا شپې بیا دا چل وکړو چې یاره مونږ به بیا داسې کوو زه به خپل رول لرم غنم ورکوم خو چې دته پته ونه لګي محبت داسې پکار دی په سبا چې بیا روان دي نه هغه هم را روان دي دواړه یو بل له مخې له ورشي او د یار ورو زه خو ستا لپاره لګیم هغه د ورور زه خو ستا لپاره لګیم چې ستا مال سیوا دی او موږ نن سبا څه کوو موږ نن سبا د خپل رور پوله وو ولې چې زما جایداد سیوا شي موږ نن سبا د رور مال د تګې ناستې ولې یاره چې زما جایداد سیوا شي په دې چل باندې نه سیوا کېږي په دې چل کمیږي دا رنګ محبت پکار دی یو انګريز خپل کتاب کې لیکي هغه واقع بیا د کتابونو را نقل کړی دا هغه وایي ویڅ چې کله وړو مو زما رورم وړو کېو په هغه ټیم کې زما 11 کاله عمر دی او زما ضرور د هغه 8 کاله عمر دی 11 کاله زما عمر دی ضرور عمر چې دی دا مې 8 کاله دی نه زمنګ دی کلی ته غړې راغله وی هغه په $1 باندې ملاوي دا او ما سره په ډالر کې 50 پیسې پرس کا کمې وي نو ما د سکار وکړو چې لاړم او د پلار د پیسو نه مې 50 را پټې کړې نو 100 مې برابر کړې $1 مې برابر $1 مې برابر ګزال نه مې غړې واغست او راغلم نو چې پلار مې راغې پیسې وګتې پاره کې پیسې کمې وي ډیر زیات پریشان شو چې دا خو زما دو بچی دی پدې کې بخامه ها یو چوت کړی وي ومنګ دوانه راوغختو چې دوانه راوغختو نه پلار موډیر زیات غوسه دی راته وای چې شری شاهل راته وای دا پیسې زمانه بیسونه چا پټې کړې دي نو خورې وای چې تو پر فیدو شم کار خو ما کړو نو امام غږ نشو کولای او د رور مم غږ نشو کولای دوانه غلیو نو بیا مو د کار وکړو چې پلار مې ډیر زیات غوسه دی وای چې دوانه به وام د یوم خیر نشته دی چې کله دا خبره وکړه نو د رور مې ورمخ کې شو راته وی چې بابا د پیسې ما پټې کړې وي پلار مې ولګېدو په دې رور غل را باندې کول ویزو ته څه ولاړو مو چې وال بل چاو پړل او غلا ما کړې و نو زه ډیره زیاته خپه شوم چې زما د لپاره د رور مې دومره قرباني ورکړه ډیر زیات پریشان او ډیر زیات غم او رابط چې ما خام شو خپل کټ لراله زم خپل بیت لراله ما غم راغې مور بلار ځان لا کمره کې مو ځان لا کمره کې نو بس زما دا اړه چې دین دا د سره ډاک شو چې زما د لاس زما ورور والو خوړل نو ډیر زیات خپو نو د خفغان د لاس ماله جړه راغله چې څنګه جړه راغله نو د ورور مې په ما پوه شو چې پوه شنو رامنډې کړې رااله چې خورې جاړه ما خیر دې چې څه شوي هغه اسم شوي دي چې ما ودې چې رور اغلا ما کړې دا ول تاو خوړل په دې رااله جړه راځي ما ځای چې ما خاصم والو خوړل اوس په تسل ځان وي به خیر دی یا غټین لما یو لس کاله عمر دی رور ما نه 3 کاله کشو دی 8 کاله عمر دی وی وخت تیریږي موږ دوانو میټریک لسم مو کو وی A ګریډ نمبر امام واغسته وی دی رور مې واغسته دوانو مونږ ډېرې ښې نمبرې واغست پلار ته چې موډي میسیانې ورکړې نو پلار مو د خوشحالۍ په ځای باندې ډېر زیات پریشان
نه دا خور وی چې ما وته وی چې بابا پکار خدا و چې ته په دې باندې خوشاله شې وي چې مام په سکول کې خپ پوزیشن واغستو په دې زوی مې د روډ مې واغستو استاد دې زوی واغستو خوشحالي به پکار و تاسو خپکیږئ ولې راته وی چې دوی په دې نه مخه په تاسو نمبر یې کمی دي خپه په دې ما چې تاسو بول مخ کې کالج کې داخله ول غواړي خپه په دې ما چې د یو د داخلي پیسې را سره پوره کیږي او د بل د داخلي پیسې را سره نشته دي اوس ګرځم پرې کلی کې کو چاره لسه قرض راکړي نه زه به دوانه داخل کړم او کو د سیونه شونه یو کس په بیا داخلو ما پیدا پلار مو ګرځیدو خو چا ولسه قرض پیسې ور نکړي په چراغ ما خام دی ما خامې ټیم دی وای شیره به اوس په یو داخلوم دا مې فیصله وکړه دویم نشم داخله ول نو زما ضرور ورمخ کې شوی وته وای چې بابا د کار وکا چې زما د اخور داخله کا نو دې پلار مې بیا دې ورور ته ډېر زیات استغ ستوري ویلې چې خطبه سبق کې مو سړیږي او ته خو ځوانې تعالی سبق ویل پکار دی ډېرې بدیره دی وته وای چې اوس خود خور دې نه داخلو موتابه داخلو څنګه شپشي دا خوري وای چې زه په دې ورور باندې پوه شم چې د سپاڼه روشو کوله او لګیا دي سلیکل کوي و چې څنګه را پاسې دم سار نو وی کټ سر ته یو پاڼه پرته و چې د رور کټ ته مو کتل نو ورور مې نو و چې پاڼه مې د سره واغه سو مې کتل نو خور سلام د تکوما چې زه چې منو زه د ولسو کالو ځوان مزوس مزدوري قابل مزدوري کولې شم او ته د فکر وکړه چې دا تعلیم تو غته تو سره ته مزدوري نشي کولای نه دا تعلیم زه د خپل ځان باندې ترجیح تعالی در کوم دا تعلیم تو وکړه ما داخلین لہذا کو ذکر کې پاتې کېږم نو ما داخلي ستاره تعلیم د پاره به د خپل کور شي نه دا به پرېدم نو چې کوم اغوست جوړه ونه پاره کې به زمارو وروته لړو نه پلار مې ډیرو ګرځېدو خو الګ په لاس ورنه وو نه بیا مجبورن ما ته وې چې لوري راځه تا به داخله کړو چې دې داخله کړم نو وخت تیریږي نو یو ورځ زمنګ د ویسټډي ټیم او ما خپل سټډي کوله کتاب مې کتو په دې کې یو مرګري راته وې چې ستا بار د کلی څوک ملما راغلی دی وی ما وې چې په دې ټیم کې اوس زما ملما سکی او خپل کتاب زنه شم خرابولې بس زه خپل کتاب ګورم نو بیا مې اسی یو غنټه نیمه بس پزړه کې راغله تراشه سي ورشه چې څوک راغلی دي و چې مې قتل نو ورور مې راغلی ورور مې راغلی دی وی کپړېم د سیمټ استاد یو وی یخه یخنه ته بار ناس ته ما په انتظار چې اوس مې خور روزي وی چې زوره لمنوي مولا کپړې وسندلې راوسندلې ما ته چې رور تعالی هم ډیر زیات تکلیف درکوي ما ته چې خورې مالې تکلیف نه راکړي زه خو تا خوشاله کړم ما ته سوال جواب وشو چې اچاره ته وی چې کتاب ګوري نو زه خو په دې ډیر زیات خوشاله شوم چې ته دومره مهنت کې نه ما وی چې خیر دی زه به انتظار وکم خو چې ما خور کتاب وګوري د کتاب د کتو نه وځي نه ما غنټه انتظار ستاره کتاب د کتو را پاره وګورم ځاته خورې وی تعالی مې یو سیز راوړې یو ګپ مې دل راوړې دی جیب تلاس کی یو کلیپ رو باسی او ته خورې دا واخله دا ستا ګپ دی او ستا په وختو کې به دا ډېر زیات خوند کې دا سره اچو او بیا ولا څه پیسې مورګي چې خورې دا پیسې دا سره واخله دا خرچې په دې چلاوه دا رور دی واپس لاړ شي دا خورې چې تعلیم پوره کی دی یو کس سره واده وشي دا خاونه چې دی دا په یو کارخانه کې یو کمنه کې انجینیر ولګي او په دا کمنه کې بدای کې د دې دارور هم کار کوي نه دا اوخه وته وی چې د څه کار به وګم طالب د څه ترقی درکم او تک ډیر سیاست سخت کارونه کوي نه د سخت کارونه نه به تل وزګار شو او صرف لیکل د سخت پکې شاته وزيبه او ته وی چې نه رسول سخت کار د غاړه एकदम خود طریقې نه اخلم ته خور ته ولا وی چې رستا دا روړ سخت کارونه کوي او د ته وای چې ترقی واخلي
دې سخت کارونه به واوړي خور مته وي خور ته وي چې خور دې ترقی نه اخلم بد خپل کار را لخري خپل مهنت وکړو یو ورځ وی دې په بره چت کې لګیا دی او په پوړې خته دی بجلی کار کې لګیا دی دا پسینه را پریو دی په سر ولګي را پریو دی هسپتال دی او خور ته اطلاع وشي شیر رور دی را پریوته دی او په سر لګېدل دی خور ول هسپتال ته منډه چې دوه ورځې پس چې دی وښ کې راشي خبرې کوي وسره دا اوخه ورته وایي چې ګوره تا ته زویا مته ترقی واخله ته ولې ترقی نه اخلي دا خور مته وایي چې تا ته همام ډیر زیات مینتونه وکړل ترقی به دې اغسته و تا ولې نه اغسته ته یې خور یې زه ترقی څه کنه اخلم چې ستاره قاون په دې کپنه کې نوې انجینیر لګېدل دي نوې سبب خلک وایي چې یو نه اهل کس راوستو دومره ترقی ولا ورکړو رامخ کې نو سبب خلک په د باندې اعتراضات کوي نو دې نه بچ کېدو د وجه نه چې ستا خاوند ته نقصان ونه راسي نو یو څه ترقی نه اخلم بیا چې کله د الګ 30 سال عمر برابر شونه کور کې ول وعده کوي د پوسټیو کې وعده کې چې ستاره ټول نصيحت محبت په دې دنیا کې اوس د چا سره دی نو دې ورته وایي چې پر ټول نصيحت محبت په دنیا کې زما د خپل خور سره دی نو ورته وایي چې ستاره د محبت وجه سره ته د خپل خور سره دومره محبت ولې ساتي دې ورته وایي چې دا یو وجه ده هغه دا چې ما د خور په مسکول تتلوم دای غاړې شراتونو زمانه یو دستانه ورکه شوړې ر سخت یخنی و یو دستانه مې ورکه شو نو جما خور چې ما ته وکتل چې د سره دستانه نشته نو ما ته چې دا والي ما ته چې نه یخنی د تی واچو ما ته وی تی واچو ما ته چې تی واچو مالې راکړه ما ته چې زما یخنی نه کیږي چې څنګه کور ته ورسېدو او ما د خور د لاس تو قتل نو دی یخنې نه دا نوکان او دا لاس چې دینه دا شین شوی و په ما چې زما د خور په ما باندې دومره زیاته خپه کیږي نو دا هغه وخت نه ما دا اراده وکړه چې زما خور وخت برابر zarar چې دینه دا بم زما د لاس دې ته ونه رسي او چې څومره خېګړه رانه کیږي نو زما غره دې سره کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دویم نمبر 6 چې څوک د ایمان خوږوالی غواړي چې د په ایمان کې د خوږوالی راشي نه هغه دا چې دې به د خلکو سره محبت ساتي د الله د رضا لپاره او دریم دا چې دې به کفر داسې ګڼي د کفر نه به داسې ځان بچ کړي لکه څنګه چې سړی د اور نه ځان بچ کړي داسې به دې د کفر نه ځان ساتي د کفریه خبرو نه به ځان ساتي د کفر د تور طریقو نه به ځان ساتي داسې به دې طریقونه چې دین دا بزان بچ کړي دې ته چې دا کارونه پکې وي بل د لاس او د شر نه مسلمان محفوظ وي نو دا کامل ایمان دی نه آیا اوس موږ وګورو موږ د خپل رور محبت درونو سره محبت کوو څنګه چې پکار دی آیا موږ د خپل جبه او د لاس ته ضرر نه بل مسلمان محفوظ ساتو څنګه چې پکار دی نه غرنګ نه کوو نه چې نه کوو نو زمونږ ایمان چې دی نه دا ناقص دی د ایمان د کاملوالي لپاره دا خبرې ضروری دي چې د گاونډي حقوق بساتو د خپل رونو خپل مینس کې چې کم حقوق دي د هغه په خیال ساتو نه دې ته ویل کېږي ایمان کامل او دریم په ایمان باندې استقامت الله جل جلاله دې موږ ته په ایمان باندې استقامت را نصیب کړي لکه څنګه چې صحابو ته نصیب کړو حضرت بلال حبشی رضی الله عنه مبارک راضی ودا وم نمبر مسلمان وو کله چې دوی ایمان راوړو اده چې آقا ته پته ولګی دا امیه ته د دوی ایمان راوړې دي نو یې څه چل به وسره وکړو دا کار به وسره وکړو چې دبن به کمی صوباسو او د وړي په دې غارمو به سملو په تودو شګو باندې او د پاسه پسې نه به و د غټه غټی تیږي کې خو دې پته ویلې چې یا خو په دې حالت کې مړ شه او یا د ایمان نه چې دین دا رستو شه او هغه چې نو د ایمان باندې داسې مستقیم ولاړ دی چې یو आवाज کوي احد یا الله یو دی الله احد الله الصمد الله یو دی الله بے نیاز دی دا یو आवाज چې د هغه په خپل باندې جاری دی دا یو आवाज دی دا رنګه حضرت حباب رضی الله عنه مبارک راضي
چې په هغه باندې دي څومره ظلمونه وکړل یو صحابي په باره کې هم ناراضي چې دې د خپل ایمان نه جارسته کړی وي هیڅ یو صحابي داسې نشته چې دې د خپل ایمان نه باندې ظلمونو سره رسته کړی وي دا رنګ د فرعون خزا حضرت آسیہ رضی الله عنها دا هغې په باره کې راځي چې کله هغې ایمان راوړو د هغې نه مخکې د فرعون چې دی نه د دې په خادمې باندې ډېر زیات ظلم وکړي ظلم صحیح خادمه ماشته ده دای په باره کې راځي چې دې د فرعون لور لچې دی نه سر ګمند و هغه ګمند د سر نه پرېوته نو وی ویلې بسم الله نو دې فرعون دې لور وته وی چې ښا تم په الله باندې ایمان راوړې کوم چې موسی علیه السلام دا وکړي ویا او سم په الله باندې ایمان لرم دا لوري په منډه لاړ شي او بلار ته وایي بابا تو نور خلک منه کې ستا په دربار کې هم داسې خلک شته چې هغې هم په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړي هغې هم هغه یو الله مني او تا خدای نه مني هغې هم په هغه باندې ایمان راوړي فرعون اډر جاری کړي چې یاره ورشي او دا ښځه راولې چې راولي ورته وایي د خپل ایمان نه رستو شوي د ایمان نه خو مې نشي رستو کولی وی جامې دې وباسئ وی عزت پرېدم خو ایمان نه پرېدم کله دې جامې وویستې وی د ایمان نه رستو شوي د ایمان نه رستو کېږم وی په ایمان کې خو مې نور زیادت راغی بیا ورته حکم وکړي وي په دې لاس او خپو وله میخونه ټکوښئ په لاس او خپو ورته میخونه ټکوئ بیا ورته وایي د ایمان نه رستو شوي د ایمان نه خو نه رستو کېږم بیا د دې د سینې لور ده وی هغه راولې اوس هغه چې راوسته نو وي په سینه باندې ورته واچوله هغه ماشومه پیروي دې ته وایي د ایمان نه رستو شوي د ایمان نه رستو کېږم حکم وکړي په دې ماشومې ورته چاړه راکاږي د سینې د پاسه ورته لور حلاله کړه وي د ایمان نه رستو شوي د ایمان نه رستو کېږم وی څومره ظلمونه چې کې وکړه خو د ایمان نه مې نشي رستو کولی تر دې پورې چې هغې هم غونډه حلاله کړه خو د خپل ایمان نه چې دی نه هغې رستو نه کړه کله چې فرعون کور ته راشي ښځې ته داسې وایي چې یاره داسې کار مې و ورته یې ډېر غټ ظالم یې د خدای نه نه یېرېدې د الله نه نه یېرېدې چې دومره ظلم دې کو او ته یې ختم په هغه الله ایمان راوړی وی او زمان په هغه الله باندې ایمان دی کم چې موسی علیه السلام یاد هغه یو دی وی هغه تام په هغه ایمان دی او زمان په هغه الله باندې ایمان دی کم چې موسی علیه السلام ستا په کور کې لوی کړی دی زمان په لاس د هغه پرورش کړی دی وی زمان په هغه باندې ایمان دی زمان په هغه الله باندې ایمان دی کم چې تا ته وینې درکې موسی علیه السلام ته اوبه ورکوي زمان په هغه الله باندې ایمان دی کم چې ستا په کورونو کې چندخان پیدا کړي دي د هغې کورونه صفا پیدا کړي دي زما هم په هغه الله باندې ایمان دی کم چې تا ته ملخان پیدا کړي هغې ته صفا اوبه ورکړي دي زما په هغه الله باندې ایمان دی وی خستان باغ ایمان دی او زمان به ایمان دی حکم وکړي چې دام دربار ته راولي ورته وایي د خپل ایمان نه رستو شوي د ایمان نه مې نشي رستو کولی څه چې کې وکړه ویلو پټه ته لر کې ویلر دی کی جامې دیو باسه ویو دی باسه د ایمان نه رستو کېږم بیا حکم وکړي چې دربار نه بار کې دا ښځې جینو دا پر خپل کور پسې ډېرې زیاتې خفه کېږي وی د دربار نه بار کې چې بار یې کړه د ایمان نه رستو شوي نه رستو کېږم وی دې ته مخامخ چې دی نو په لاس او خپو ته میخونه ټک وکړي او دغلته یې ورته وتړئ نو دربار ته مخامخ ورته په لاس او خپو باندې ټول په هر اندام په نازک بدنونو باندې ورته میخونه ټک وي ته د ایمان نه رستو شوي د ایمان نه مې نشي رستو کولی بیا حکم وکړي وي بلیډونه راولې او په جمدینې دې دا سرمن درکې تر دې پورې چې په جمدینې دې غونډه سرمن وباسي د ایمان نه رستو شوي نه رستو کېږم بیا وایي مالګه او مرچکي راولې او په دې بدن پسې والله ومرګې دا په دغه ټیم کې الله ته آواز کوي یا الله قالت رب نجني من القوم الظالمين اے زما ربا ما ته فرعون د فرعون د قوم د ظالمانو له ما ته نجات راکړي یا الله ما ته په خپل دربار کې ما ته حالت ځای راکړي
رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. یا الله ما ته په هغه خپل دربار کې ځای راکړي، ما د فرعون نه نجات راکړي، د فرعون د قوم د ظالمانو لوانه نجات راکړي. نه په دغه ټیم کې الله جل جلاله فرشته ته حکم وکړي د روح چې دا قبض کړي. ایمان باندې استقامت داسې پکار دی. منګ او تاسو نن سبا ایمان په سودا باندې لګولې دي. خپل ایمان را ډینګول پکار دی. نه چرته په یو ریټ باندې خپل ایمان خرڅول پکار دی. نه چرته په ګرانه باندې خپل ایمان خرڅول پکار دی. د دې ایمان د خوږوالي نه خبر شوي، قسم په خدای کو په کرونو نه په يرغونو بیا سو خپل ایمان پرې دی. تر دې پورې صحابو څومره سخت تیرې کړې. دغه آسیا رضی الله عنها څومره تکالیف برداشت کړه. د خپل ایمان نه چې دینه داروست نشو، دی په ایمان باندې استقامت ته الله دې مونږ تم په ایمان باندې دا قرانګي استقامت را نصیب کړي. څنګه الله جل جلاله صحابو ته ایمان باندې استقامت نصیب کړو، څنګه الله جل جلاله حضرت آسیہ رضی الله عنها ته په ایمان باندې استقامت نصیب کړو. الله دې مونږ تم دا قرانګي په ایمان استقامت را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه ولبيته أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد.